کلندران چې څنګه کوي د صوبې وزیر اعلی چې څنګه خبرې کوي داسې خو کلندران کوي نه بس کلندران داسې خبرې کوي د صوبې نه بالکل مذاق جوړ کړی دی د صوبې نه بالکل یو ټوکه جوړه کړې ده کتونکو کومه سانحه چې راله سانحه صرف د جمعیت علما اسلام دپاره نه ده د هر مکتب خلک چې کوم دی په هغې خفه دي خو د ضلعي امیر مولانا سید ګوهر شاه جانشین پیر سید علیم شاه باچا پرونه راسې په کومه منډو تړلی دی کوم کردار ادا کړ او کوم د امن پیغام یې ورکړ ګینې پرون دومره خلک راوتلو نو په دغې موږ پرون هم ستاینه کړی نن هم ستاینه کوو خو بیا خو هم څه به وایې د شیخ صاحب حوالې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شکریہ ادا کوم علب خان وروره شیخ صاحب د چارسدې فخر و شیخ صاحب د ټولې پښتونخوا فخر و شیخ صاحب د ټولې پاکستان د ایشیا لوی محدث او د دې وخت امام بخاري د دې وخت مولانا اشرف علي تانوي صاحب چارسده نه پښتونخوا نه ټوله ایشیا یتیمه کړه او د پوره امت مسلمه لپاره یو لویه صالحه ده دا د ټولې ملت اسلامیې چې کوم دی هغه جید عالم دین او تورمزو ټول عمر مجاهدین زیږولي دي په خپله غېږه کې مولانا علامه شمس الحق افغاني صاحب تورنزو حاجي صاحب شیخ ادریس صاحب دا د تورنزو په غېږه کې پاللي شوي دي بهادره خاوره ده 2005 نه راواله تر اوسه پورې جمعیت علما اسلام د 7,000 علماو قرباني ورکړه د دې ملک د امن دپاره د دې ملک د سلامتیا دپاره ما اوس هم په چارسدې په چوک کې خپل تقریر وکړو او همدقه مې ووې چې د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه نه راواله د شیخ محمد ادریس پورې 7,000 علما کرام قرباني دا جمعیت علما اسلام ورکړه څنګه چې تاسو په خپله خبره کې ووې چې یوازې جمعیت نه دا د عوامي نشنل پارټي هغوی د باچا خان پرچم چې کوم دی هغه سرنګون وکړ هغوی مکمل د سوګ اعلان وکړ داسې ډېرو پاټو بغیر د پی ټي آی نه ټولو پاټو ټولو ګوندونو د شیخ محمد ادریس صاحب باندې د سوګ اعلان وکړ او ټول پې خفه دي خو زه افسوس کوم د پی ټي آی په ملګرو چې ټول عمر یې علماو پسې ملنډې وکړې ټوکې وکړې او خاص کر په دې اخر وخت کې شیخ ادریس صاحب پسې هغوی چې کومې ملنډې او کومې ټوکې او په سوشل میډیا د هغوی کوم تضحیق وکړو دا ډېر قابل افسوس دی پیر علیم شاه باچا اوس مارکه حق را روان دی زمونږ ملک دی انډیا له هم شکست ورکړی دی موږ به څه کې دا نه مانځو دا انتشاري ټوله چې ته څنګه ذکر کې نو دوی به لګیا وي او بیا به عالمان به په دې کې به تقریرونه هم کوي خبرې هم کوي نو دا بد کوي دا د ملک زمونږ نه دا نن زما شیخ ادریس صاحب ولې شهید کړی شو خو د جرنیل صاحب صفت یې وکړو د جرنیل صاحب چې کوم کردار ادا کړ د امن دپاره د هغې صفت یې وکړو هغه ستاینه یې وکړه نن زما شیخ صاحب د قومي د پاکستان د سلامتیا قیمت چوکه وکړو دغه خلک د انتشاري ټوله د پاکستان خیرخوا نه دي دا د یو فرد واحد پسې شوي دي دا د پاکستان خیرخوا نه دي دا د خپل ملک خیرخوا نه دي د پاکستان د املاکو د پاکستان د سلامتیا دا خیرخوا نه دي خو بیا د صوبې یو وزیر اعلی په اسمبلی کې ودرېږي د کور کمانډر په کور میزایل ولې نه پرېږي او په هغې ولې نه پرېږي لکه دا د یو چیف ایگزیکټیو خبرې خو داسې خبرې کوي لکه کلندران چې څنګه کوي د صوبې وزیر اعلی چې څنګه خبرې کوي داسې خو کلندران کوي نه بس کلندران داسې خبرې کوي د صوبې نه بالکل مذاق جوړ کړی دی د صوبې نه بالکل یو ټوکه جوړه کړې ده دا وزیر اعلی دی ستا په خیال وزیر اعلی سره داسې خبرې خوند کوي چې څنګه کوي او دله خلک اوټ د دې لپاره ورکړو د پی ټي آی له چې عمران خان رهایي به کوي که نه نن دا کرپشن چې روان دی د وزیر اعلی چې څونه رشته دار دي اقربا ده ټول په کرپشن پراته دي نو وزیر اعلی دا کار دی اوس وګوره احمد نیازي راپاڅېده که نه او لګیا دی خپل دغه شروع کړو نو سهیل افریدي د دې لپاره وزیر اعلی شو
چې ته په د عمران خان رهایی دغه کې هغه انختی دی په خپل کرپشن کې د هغه ټول عزیز او اقارب انختی دي په خپل کرپشن کې. نو جمعیت علما اسلام چې دا چغه وخی او دا د قام نمائندګي کوي او دا کرپشن ورته په بار بار کوي نو بیا به پرون زما صوبایي امیر مولانا عطا الرحمن سینیټر صاحب هغه د دې صوبایي حکومت خلاف ان شاء الله تبل جنگ بجاو کو او اوس په وینه ان شاء الله دې خلاف په موږ را پاسو. دا کم کرپشن چې په صوبه کې روان دی دا کومه بدامني چې په صوبه کې روانه ده دا مکمل ناکام شوي دي. دوی په امن راوستو کې دوی په معیشت کې دوی په هر څه کې ناکام شو. زما شیخ صاحب په هر تقریر کې وي وی دوی د کنځلې کوي زه به دوی د بچي نه عالم جوړوم دوی د موږ ته کنځلې کوي زه به دوی د بچي نه حافظ جوړوم دوی د کنځلې کوي زه به دلته امن راولم زه به د امن درس ورکوم. دا زما د علماو کردار